السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې ټول لیدونکي کتونکي به ښه الله تبارک وتعالی مو ښه لره. محترمو، دا کلیپ ډېر زیات اهم ده، لہذا چې څومره ملګري دا ویډیو ګوري هغو نه مې دا ګزارش ته چې دا ویډیو زیات نه زیات شیر کو تر څو چې څومره سنجیده علما دي د دیوبند چې هغو له دا ورسیږي. محترمو، چونکې امت ډېر نازک دور کې فی الحال روان ده او ډېر نازک حالات دي، او بیا په داسې حالاتو کې د اهل سنتو مابین کې اختلافات دا یقینا خلک ډېر تشویش کې اچوي. یو ډېر تشویش یې جوړ کړی د عوام ډېر زیات دي پریشانه. د دې اهل سنتو علماو د دې فتوو په سبب د دوی اختلافاتو په سبب یقین وکړه چې کور په کور باندې غم ده، لنجې دي، ورور د ورور سره نه لګیږي، کلیوال د کلیوال سره نه لګیږي، همداسې د یو بل پسې لمونځ هم نه کوي، ډېر اختلافات جوړ دي. امت ډېر یو مشکل دور سره تیریږي. نو محترمو، په داسې ټیم کې پکار ده چې د اهل سنت والجماعت که هغه سیفیان دي که هغه دیوبندیان دي، دو په خپل مابین کې چې د کوم اختلافات دي چې دا په احسن طریقې سره ختم کړي. د اختلافات د خپل مابین کې ختم کړي. اوس اختلافات په څرنګې ختمیږي د دې دپاره چې الحمدلله ښه انصاف سره مطالعه مې کړې ده، تحقیقات مې کړي، ډېر عمر رسئ د اختلافات زه ګورم، سټډي کوم، د حالاتو له زه ګورم، نو کومې نتیجې له چې زه رسېدلی یم او ما په نظر کې چې کومې حل ده نو هغه زه اوس تاسو له پیش کوم انشاءالله چې د هغې سره به د اختلافات ختم شي، خو که چیرې دا عملي شوله. نو محترمو، الله ده وکړي چې ما د خبرې په چا باندې بادې ونه لګېږي او زه کوم دیوبندي ملګري دي هغو نه اوله نه پیشګي معذرت کوم که په چا باندې خبره سخته ولګېږي. خو بهرحال چونکې موږ کوشش په دا وي چې د اختلافات کوم دي د خپله کې ختم کړو او خپل آینده نسل کوم آینده مسلمانانو را روان دي هغو له د اختلافات پرې نه دو، ځکه د اختلافات ویرې ځینې بلې له زیاتېږي. نو ډېر خلک به تاسو داسې ګورو چې د اختلافاتو نه تنګ راشي تر دې پورې چې دین هم ورسره پرېږدي، تر دې پورې چې په غلطې لارې باندې روان شي، ګمراه خلکو لاس له لوړ شي د اختلافاتو د وجې نه. نو موږ به کوشش دا وي چې د اختلافات ختم کړو، خپله کې دا کوشش وکړو. اوس د اختلافات په ختمیږي څرنګې اگر چې مشکل غونه کې کار ده، خو انشاءالله چې آسان ده، داسې تجویز به درته پیش کړم چې هغې باندې که عمل وشو آسان ده. محترمو ګوره، که چیرې دیوبندي ملګري خپل دوه علماو نه خپل دوه علما نظرانداز کړي نو انشاءالله چې هغه راغلی د اختلاف ختم ده او انشاءالله چې روغه راغلی ده. پهله نمبر صاحب د راه سنت کتاب، تاسو به کتاب پړو کړي وي، راه سنت کتاب. د کتاب چې کوم صاحب د یو هغه شخصیت همداسې د تقویت الایمان چې کوم صاحب ده چا کتاب لیکلی دغه شخصیت یا د دو هم عقیده شخصیت، که چیرې دغه شخصیت نظرانداز کړلی شي سره د احترامه، څه دا نه چې په هغو د سخت سخت ردود وکړلی شي و هغو د بېزتي وکړلی شي، په دې حساب سره هم دا خبره نه کم. که چیرې د امت دپاره د دې اختلاف د ختمولو دپاره سره د احترامه د شخصیات نظرانداز کړلی شي او د دو په ځای باندې د دیوبند اصل اکابر چې دي، موږ هم اکابر دي، تاسو هم اکابر دي دیوبندي ملګرو، که چیرې د هغو لمن تاسو راونیسو د هغو اتباع تاسو وکړو نو انشاءالله هېڅ مشکل نشته، هېڅ اختلاف نشته. څوک دي؟ حاجي امداد الله مهاجر مکي رحمه الله چې د ټولو دیوبندي علماو متفقه شخصیت ده او موږ له هم قابل قبول مسلم ده او ټولو دیوبندي علماو له قابل قبول مسلم ده. هغه شخصیت چې مولانا اشرف علي تنوي صاحب شخصیت فرمایي چې من منور از جمال حاجیم، من مکمل از کمال حاجیم. فرمایي چې زه چې د مکمل یم او منور یم دا په کمال او په جمال د حاجي امداد الله مهاجر مکي رحمه الله. داسې ټول علما دیوبند چې کوم اکابر دي، متقدمین علماو دي، ټولو یې سنخواني کړې ده. نو داسې شخصیت باید چې د دغو دوو شخصیاتو په ځای باندې صاحب د راه سنت او صاحب د تقویت الایمان د دو په ځای باندې که چیرې د حاجي امداد الله مهاجر مکي رحمه الله اتباع وکړي دیوبندي ملګري او یا د خواجه فضل علي قریشي رحمه الله
چې هغه هم دیوبندي علماو کې مشایخو کې رسی داسې اهل سنت شیخ اتباع وکړي یا د پیر مهر علي شاه صاحب رحمه الله چې ټولو له مسلم شخصیت ته دیوبندي علما اکثره جلسو کې یو قول هم لیکلی وي تاسو به کتلی ختم نبوت جلسو کې اکثر په دا پوسټرو باندې لیکلی وي چې څوک پیر مهر علي شاه صاحب رحمه الله فرمایي چې څوک د قادیانه خلاف کار کوي هغو په سټ باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک لاسته نو دغه شخصیت یا مو په دې هغه کې وګورو دا نږدو وخت کې شیخ نصیر الدین غورغشتوي رحمه الله چې یو ولی کامل و لوی عالم و د داسې علماو اتباع وشي یا شیخ الاسلام شیخ حمدالله جان دجوي رحمه الله د داسو شخصیاتو تاسو اتباع وکړو د دو عقاید و نظریات خپل کو نو انشاءالله چې هیڅ مشکل نشته هیڅ اختلاف نشته دغه اهل سنت والجماعت علما دو به انشاءالله چې اتفاق راشي هیڅ مسئله نشته که هغې باوجود خو بیا هم څه اختلاف پاتې شي نو هغه اختلاف بیا یو لفظي نزاع وي زیات نه زیات و هغه به دومره تشدد به په هغې کې انشاءالله نه وي چې هغې په سبب د یو بل پسې منځونه بند کړلی شي هغې په سبب په یو بل باندې کفر و د شرک و د بدعت فتوې ولګېږي نو د ډېر سوچ و غور و فکر نه پس ما دا خبره وکړله و انشاءالله اول خبره به تاسو له دا مو وکړم چې ګوره چا موله څه ترجماني نه راکړې د خپل جماعت او نه د چا په مرضی د خبرې کم د الله فضل و کرم سره چې کوم تحقیق ما وکړو د هغې نه مو کومه نتیجه اخذ کړل هغه مې تاسو سره شریکه کړله دا د چا په هغه باندې ما نه ده کړې خپل طرف نه دا خبره ما کړې ده نو محترمو که چیرې دیوبندي علما کرام زموږ کوم ملګري دي که هغه چیرې د دغو علماو دا د مشایخو د حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمه الله د خواجه فضل علي قریشي رحمه الله یا د پیر مهر علي شاه صاحب رحمه الله یا د شیخ نصیر الدین غورغشتوي رحمه الله یا د شیخ الاسلام شیخ حمدالله جان ډاګې بابا رحمه الله یا د دو هم عقیده چې څومره علما دي په دیوبند کې که چیرې د دو اتباع وکړي ټول دیوبندیان نو انشاءالله چې د سیفیت و دیوبندیت اختلاف ختم ده او انشاءالله چې سیفیان به دو په سټیجونه وي دو به د سیفیانو په سټیجونه وي همداسې عوام به هم لغونه کې د آرام ساه واخلي و انشاءالله هغه دیوبندي علما چې هغه په دیوبند کې دي او هغو غریبان هم چې د حاجي امداد الله صاحب پسې روان دي نو د کوم نور دیوبندیان دي چې صاحب د تقویت الایمان او صاحب د راه سنت والا پسې روان دي نو دو په نیز هغه هم بریلیان او مشرکان ګرځېدلي دي د هغو عقاید خراب ګرځېدلي دي دومره پورې دا معامله خرابه شوې ده چې خپل علما په خپل مسلک کې دننه په خپل د مدرسې چې څومره د دیوبند د مدرسې څومره متعلقین دي هغه سره خپله کې اختلاف شوي دي د دوو اشخاصو په سبب باندې سره خپله کې جګړې جوړې کړې وي نو محترمو بهتره خبره دا ده چې تاسو د دغو اشخاصو مبارکو اتباع وکړو مشکل ختم ده تاسو به څوک په دانی چې تاسو دیوبندیت نه خارج شو دیوبندیت به مو په دیوبندیت پاتې شي انشاءالله او حقیقي دیوبندیان به جوړ شو او صحیح دیوبندیان به جوړ شو حقیقتا به د دیوبند بچي وګرځېږو که چیرې تاسو د دغو علماو اتباع وکړله نو ما د خبرې له څوک غلط رنګ د ویر نه کي د خرخوایي خبره وه او کوشش مې دا ده چې د سیفیانو مبارکانو په منځ کې او د دیوبندیانو مبارکانو منځ کې د اختلاف ختم شي د څومره مسایل دي دا ختم شي او د کفر او د شرک او د بدعت فتوې چې خلک ته سنګوله راغلي عوام پریشان دي چې اخر چا پسې لوړ شو ټول کتاب پیش کوي د یو بل پسې منځونه پرېږي کور په کور باندې لانجې او غمونه جوړ دي دې خبرې غور وغواړو دا په ګپ کې ما چې د رسانه خبره نه ده چې هر یو ملا کینی په خپل کوټې کې د مدرسې د خپل جومات یو ویډیو وکړي چې پلانکی مشرک ته پلانکی کافر دی پلانکي پسې نیوز نه کېږي نو دا دومره اسانه خبره نه وي دا عوام ګوري میډیا ده په یو ساعت کې ټوله دنیا وګوري دې په سبب باندې ډېرې لانجې غمونه جګړې جوړې شي ډېرې ناانصافي وشي نو د دې شي غور وغواړو د اختلاف د ختمونو واحد ذریعه اندغه ده چې تاسو کې هغه علما چې کوم د اهل سنت والجماعت عین مطابق عقاید و نظریات معمولات لري د هغو اتباع وکړو مسله ولې نه ختمو او تاسو له ښه پته ده د نور صاحبانو طرف له مې چې کومه اشاره وکړه صاحب د راه سنت صاحب د تقویت الایمان چې ډېر تفردات لري نو خیر به په دې کې وي چې دا د نظر انداز کړلی شي سره د احترامه وجه دا ده چې ټول امت که موږ ګورو که نه فی الحال دا ټول د میلاد النبي کوونکي خلک دي دا ټول د عرسونو منونکي خلک دي دا ټول د صوفیاو منونکي خلک دي هغه عقاید و نظریات چې دوی ته شرک و بدعت وي هغه ټول لري ټول امت لري کوم ملک له چې لاړ شي ټول همدغه عقاید و نظریات لري چې کومې له دو شرک و بدعت ویلي دي که په پاکستان کې ګورم
همدغه عقیدې او نظریې والا خلک زیات دي. که افغانستان کې ګورئ، که انډیا کې ګورئ، که ترکي کې ګورئ، که کوم ملک له هم لاړ شئ، دغو خلکو کثرت ته په هر ځای کې د دې امت لویه حصه ده چې کوم خلک دغه نظریات لري چې عید میلاد النبي به کوو، یا رسول الله به یو عرس به کوو او د اولیاء کرامو سره به تعلق ساتو. نو ټول د دغو عقایدو او نظریاتو او معمولاتو والا خلک دي د امت کثرت حصه. نو د جوړ دپاره او د لوی امت چې کوم د کثرت حصه ده او لویه حصه ده، دو سره د جوړ دپاره، دو سره روغې دپاره او دو د شرک او د کفر د فتوو نه د بچ کېدو دپاره چې دا مشرکان تاسو نه کو، دا دومره لویه حصه چې دا مشرکان نه کو، د دو دپاره تاسو به د چند اشخاصو نه نظرانداز کوو. تاسو به د چند اشخاص خامخا نظرانداز کوو سره د احترام. نو واله به تاسو انشاءالله تاسو د فتوو نه به د امت دا لویه حصه هم بچ شي او تاسو دیوبندیت په دیوبندیت پاتې شي، اهل سنت به هم شو، سره خپله کې به اختلاف هم ختم شي، هېڅ مسئله به نه وي، ورورولي به وي او د عوام به میله د هغه خبره چې د آرام ساه واخلي. نو محترمو د چند خبرې ډېر ټایم ما په دې شیانو باندې غور او فکر وکړله چې اخر د اختلاف په څه رنګې ختمېږي. مناظره حل نه ده، که څوک چې مناظره حل ده، بلکل حل نه ده. مناظره عبادت ته ښه کار ده چې حق د اظهار دپاره وي، د الله د رضا دپاره وي. خو چونکې چې څرنګې په کار د نن سبا غشانتې مناظرې نه کېږي، اکثر نور هم تشدد او اختلافات او بغض زیات شي. لہذا دا خبره غلطه ده. نن سبا والا چې کوم مناظرې دي دا حل نه ده، نن سبا والا مناظرې هم دا حل نه ده. خو که څوک چې نه دا هم حل شته ده چې علما ښه راونه وځي منځ کې سنجیده علما هغوی یوه روغه وکړي، نو تر څو پورې به روغې کوي؟ دا روغې خو ډېرې وشولې، یوه میاشت دوی کال نیم روغه وي، د یو بل نامه نه اخلي، خو لیکن هغې نه پس بیا سره خپله کې ونه اخلي. نو دا ذریعه او حل نه ده. حل صرف دغه ده چې د دغو اشخاصو چې حقیقي دیوبندیان دي د دوی اتباع وشي. نو انشاءالله چې د صوفیانو دیوبندیانو هېڅ اختلاف نشته ده، هېڅ اختلاف نشته او انشاءالله چې د دوی اتباع وکړو، مو به تاسو وروران، تاسې مو وروران، هېڅ مشکل هېڅ مسئله نشته ده. او ټول عوام چې څوره دي انشاءالله چې هغه به هم خوشحال وي په دې خبرې باندې، عوام به هم خوشحال وي او انشاءالله چې الله تبارک وتعالی د رضا سبب به هم وي. دا انشاءالله الله تبارک وتعالی د ما نه چند خبرې قبول منظورې کړي. کوم ملګرو باندې خبرې سختې لګېدلې وي هغو نه زه معذرت کوم، خو چونکې مجبوري ده د خبره به ځکه کوم خو دا مخکې در لنډه کړې او بغیر د تفصیله مو خو دغه خبره کوله چې د چا هم عقاید د اهل سنت والجماعت مطابق وي د هغو به منو، د هغو پسې به سو. خو لیکن پته نه لګي کیدای شي بعضې خلکو دماغ پرې نه وکړو، نو لږونه کې وضاحت مې درته وکړله. نو محترمو موږ به عقاید او نظریاتو له ګورو، دې له به نه ګورو څوک د کومې مدرسې نه فارغ ده او ځان له څه یي په ځان یې څه نامه ایښې ده. بعد چې چا عقاید د اهل سنت والجماعت مطابق ودي، موږ به ورور وي، که هغه دیوبندی وي، که صیفي وي، که بل وي، که بل وي. نو انشاءالله امید ده چې د خبرې امید ده انشاءالله چې د اتفاق سبب به وګرځېږي. الله دې وکړي چې داسې وشي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.